عزتمنو په اوتمنځو کې راشد خلک خپل ور ایشته دي او پلار ډېر سخت بې دردۍ سره ولې قتل کړی دی. داخل د پلار داسې کومه ګناه وه چې زوی یې راپاڅېدو او پلار یې قتل کړلو. مینهوالو زه ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په اوتمنځو کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې راشد خلک خپل ورور هم نشته دی او ورسره پلار نشته. پیدل ډزې په پلار باندې کړل چې ورور ته یې پته لګېدلې هغه رامنډه کړې ده چې پلار خو یې الله مړ کړو. نو دې راشد خلک ظالم په خپل ورور باندې بیا ډز وکړه چې په دغه دوران کې چې بابر زخمي شولو او ولګېدلو. هغه په دغه زخمي حالات کې د اوتمنځو تانې ته راغلی او راپورټ یې وکړ چې زما ورور دغه شانتې زما پلار بې دردۍ سره قتل کړلو او هغه وتښتېدلو چې د اوتمنځو پولیسو دغه خلک د یعنې په څلورمه ورځ باندې ونیولو. اوسه پورې دغه راشد خلک د دې وجه بیان نه کړله چې پلار یې ولې قتل کړلو. ځکه عزتمنو او په دغه تانه کې چغې وخي چې یعنې ما نه زیاتی شوی دی ما ظلم کړی دی زیاتی مې کړی دی خپل پلار مې قتل کړی دی. مینهوال د داسې زامن په خاوره باندې ستاسو څخه ده چې دته د اخر اوس کومه سزا ورکړل شي او الله تعالی داسې د ګناه نه نوم مسلمان وساتي. مینهوالو تاسو د دوی په خاوره باندې څخه ده حتما ناسه خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.